الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ټول نه پیله زه د عمر اجاز چې د عوام مسائل سوشل میډیا سره وابسته لري د هغه ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه موږ ته دومره ټیم راکو او موږ ته دومره عزت راکو. زه خپله عدنان الله د پی ایچ ډي سکالر یم، اسلامک سټډیز کې زه پی ایچ ډي کوم اور زه د ډاکټر رضوان معروف نیرو سرجن کې پی کې د غزوی یم. د دې نه بعد زه د جمعیت علما اسلام ډیر زیات مشکور یم چې هغه مونږ ته د نیبرهوډ 34 خیبر تحصیل پېشتاخره د پاره د جنرال کونسلر ټیکټ را کړی دی. اوس راځو د خپل مقصدي خبرې ته چې زه دیجې ته ولې ولاړ یم او څه ضرورت و. نو چونکې بعض مسایل داسې دي چې هغه مونږ ته په د نوجوانو سره مونږ کینو او پاسیږو، مونږ ته ډېر زیات احساس شوی دی اور مونږ ته هغو سره چې کم ګپ شپ دی هغه مونږ ته په دې کې ویلي دي. هغې کې ټولو نه غټه مسله زمونږ په دې نیبرهوډ 34 کې د سکول ایجوکیشن ده. په دې پوره فیز 7 او فیز 6 کې او فیز 1 کې صرف اونلی 2 سکولز دي د ګورنمنټ، باقی دې کې چې څومره سکولونه دي کالجونه دي هغه ټول پرایویټ دي. اور زمونږ دا خو ټاونشپ خو دی، حیدرآباد ټاونشپ خو دی، خو دې کې مونږ سره د 5 او د 3 مرلو والا داسې کورونه دي چې هغو غریبانو ډېر سخت مجبور وخت تیری اور ایون مزدوریانې کوي، ایون دا چې هغه کوي د دیړي وغیره کوي، هغې نه بعد خپل سکور خرچې وغیره برداشت کوي. نو هغه به خپل بچیو ته په دې پرایویټ چې هغه یو فیس 8000 10000 15000 روپے فیس ته خرچ برداشت کی. نو لہذا مونږ دا عزم کړی دی که چیرې د فیز 7 او فیز 6 او فیز 1 عوامو زه منتخب کړم او ماته کامیابی را کړه، نو زه به انشاءالله د تاسو ټولو سره زه دا وعده کوم چې تاسو به د ایجوکیشن مسله به انشاءالله یو به الله حل کوي او یو به زه دا فقیر به حل کوم. دویم په دې ایریا کې په خیبر نیبرهوډ 34 خیبر کې مونږ سره د مشومانو د هیلث ډېره غټه مسله جوړیږي. چونکې دا یو ټاونشپ دی، دلته اکثریت داسې کېږي چې د والدین چې کوم دي یعنې مطلب میل حضرات دا ډپټیو ته ځي، بزنس وي، کاروباري وي، څوک مزدوري کوي څنګه ما ویل ووې، نو دو په کور کې اچانک د مشومانو یو ایمرجنسي وشي، بیا هغه کمپلیکس ته تلل، بیا هلته ایمرجنسي پارچه راغستل، بیا قطار کې ولاړ او بیا په هغې باندې ګنټې ټیمونه لګي. چونکې زمونږ د مشومانو هیلث ته دا ډېر ضرورت لري اور زه به انشاءالله پوره کوشش کوم چې زمونږ به د وړکوټي سطح باندې چې هغې کې صرف د مشومانو علاج کیږي او هغې کې کم از کم یو ماهر ترین ډاکټر هغې کې موجود وي. زه به دا تر اوسه کوشش کوم چې انشاءالله دا دلته جوړ شي. دویمه خبره د مونږ چونکې په فیز 7 کې یو سیکټر دی هغې ته E5 وایي، هغې کې د اوبو ډېره غټه مسله ده. روزانه د مونږ ته ملګري راځي، یو حاجي صاحب ناسم دی هغه اوس هم راغلی دی په دې مسایل کې چې د څکلو اوبه هغو یعنې مطلب ګډې وډې دي. زمونږ پهله مشرانو به مونږ ته دا خبره کوله چې د باړې والا اوبه ډېرې صافه سوتره وي، دې کې بالکل شک نشته. خو چونکې په حیدرآباد او ټاونشپ د ځمکې دومره ګرانې دي چې دلته خلک بیسمنټ وباسي او چې کله بیسمنټ کولاو کې نو د بیسمنټ کې واشروم وغیره هم وي، هغه واشروم او چې کوم د هغه والا سیسټم دی اوبو ګنده اوبه چې کومې دي دا په دې ځمکې کې یو کوې او هغه کې ټولې ګنده اوبه هلته ځي، هغه بیا زمونږ په اوبو باندې اثرانداز کېږي او زمونږ پاکې صافې اوبه چې کومې دي دا ګنده شي. نو مونږ به کوشش کوو چې دې کې مونږ داسې سپریټر وغیره شی ولګو
چې د سکلو به کم از کم مونږ ته بالکل صافه سوتره ملاویږي. څلورمه مسله د مونږ په هغې کې چې کومه اهم مسله ده په دې حیدرآباد ټاونشپ پوره حیدرآباد کې هغه د نوجوانو تربیت دی. دلته خو چونکې ما څنګه اول عرض وکړو والدین چې کوم د باروزي نوجوان په خپل کور کې پاتې شي بیا چې کوم دغه یو قسم ته بد اخلاقي کوي نشو طرف ته ځي آیس طرف ته ځي او دغه شان د بد اخلاقي چې کوم زمونږ زه په میډیا هغه شی نشم شو کولی نو هغه اختیاریږي مونږ به خپل کوشش دا کو چې دا نوجوان چې کوم د صحیح تربیت دوته ورکو صحیح اخلاقیات دوته وښایو او په دین او شریعت مطابق چې کوم دی دا مخې ته راولو. دویم په ټاونشپ حیدرآباد کې چې بله غټه مسله چې څومره ماته احساس وشولو هغه د ګاونډیانو نه بېخبر دی. یعنی مطلب زما په دې کور سره جوخ کور به وي هغې کې به فوتګي وشي ما ته وپته نه وي هغې په کور کې به جوخ واده شوی وي ما ته وپته نه وي. دا زما خپل ورونو مسلمانانو ورونو خاص کر خیبر 34 د حیدرآباد نه دا امید زه کومه چې تاسو کله به ما ته کامیابي راکړئ نو انشاءالله زه به هر یو فیز کې هر یو سیکټر باندې یو تنظیم جوړوم چې دا مونږ ټول حیدرآباد نوجوان سپینګیري او مشومان دا ټول په یو دسترخوان راولو په یو ځای کې کینو یو میټینګ به کوو هر میاشت او مونږ به د چې کم دا مسایل دي دا به مشترکه طور باندې حل کوو ځکه چې مونږ ته هم څه داسې وحي نه کېږي چې مونږ به دلته به ناست دفتر کې به ناست مونږ ته به دا راځي چې دا مسله نه دا چې کم سیکټر کې کم فیز کې چې کومه مسله وي هغه به انشاءالله تاسو مونږ سره به په دې کې تعاون کوئ او د تربیت به داسې چلو یو تنظیم به وي چې هغه به انشاءالله مونږ دته یو بهترین اتحاد اور اتفاق باور کو د حیدرآباد ټاونشپ ولا خلکو ته. دویم دلته د مونږ سره چې څنګه نور اسلام آباد ته چې تاسو لاړ شئ هلته چې کم ټاونشپ جوړې دي هلته نوجوان کمپیټیشن کوي یعنی په تقریر کې په نعت کې په سپورټس کې کرکټ کې فوټبال کې دغه ځای کې د حیدرآباد کې دا شی نشته. دا ما انشاءالله په دې ډېر سوچ کړی مشرانو سره مونږ په دې ډېر تفصیلي گفتگو کړې ده چې انشاءالله مونږ به په دې داسې عمل کوو چې دا نوجوانو بیدار کو دا وده دي دا یعنې مطلب ښه سکولونو کې ښه کالجونو کې ښه یونیورسټیو کې سبق ووایي خو دو کې زړه نه وي دو کې هغه طاقت نه وي نو دو به مونږ په دې هغه کې به انشاءالله رویچاتو دو ته به مونږ په هر میاشت کې کني نو دویمه میاشت کې به مونږ یو نه یو پروګرام ارینج کوو هغه که تقریر وي که هغه سپیچ وي که هغه نطخواني وي که هغه شاعري وي که هغه سپورټس وي چې کم یو مقابله وي هغه به انشاءالله مونږ د خپلو مشرانو سره مشوره کوو هغې نه بعد به مونږ چې کوم دی په هغې باندې سټیپ عملي شکل به ورکوو. دویمو دلته چونکې د مونږ زنانه هم پاتې کېږي ټاونشپ دی د هغو هم بعضې مساحل دي د مونږ په خیبر 34 نیبرهوډ کې صرف د فیمیل 2 پارکس دي او هغه پارکس کې هم څه نه څه داسې مساحل دي چې بعض کورونه خپلو زنانو ته بالکل اجازت نه ورکوي چې تاسو به کور نه بار نه وځئ ځکه چې دې کې دا د مسایل دي او هغه مسایل هم زه په میډیا نشم شو کولی خو زه به انشاءالله تاسو سره دا پوره کوشش کوم چې هغه مسایل به زه حل کوم. او دویم زمونږ د E7 کې چې کوم پارک دی فاطمه پارک دې کې د زنانو دپاره د پارک کې دننه داسې څه هغه سنټر وغیره دکان یا شاپ وغیره نشته چې هغه مطلب په حیا کې او په ښه په عزت کې دننه پاتې وي دا مونږ به انشاءالله دې طرف ته زمونږ سوچ دی او خیال دی دا به انشاءالله مونږ کوو. دویم د حیدرآباد په ټاونشپ په شان دي ځای کې په یخنۍ موسم کې د ګیس ډېره غټه مسله ده. اکثر د شپې ټیم کې
ضرورت پیش شي یا سار ټیم کې چې کله مونږ ناشته وغیره ټایم وي نو دلته مونږ سره ګیس لوډ چې کم سیستم دی دا ډېر زیات وي او مونږ به انشاءالله د پوره کوشش کوو چې دا به مونږ ختمو او دا څه رولز هم دی یو قانون دی یو لام ده چې ټاونشپ کې دا لوډ شیډینګ وغیره که بجلی وي که ګیس وي که اوبه وي دا نه کیږي او انشاءالله دې باندې به مونږ سوچ او فکر کوو چې دا مسله هم حل کو. دویمه زمونږ خاص کر د E7 کې د E5 طرف ته زه لاست 1 منث نه زه ګرځم نو د هغو چې کوم د سټریټ لایټس دي هغه بالکل نشته. دغه شان دی د هغو چې کوم د سټریټ روډز دي اج تاسو وګورئ نو تاسو به وایئ چې دا څنګه ټاونشپ دی دا څنګه حیدرآباد دی حالانکه حیدرآباد په KPK لیول باندې ټولو نه بهترین ټاونشپ شمار شوی دی او دته یو عزت ورکړ شوی دی خو چې کله تاسو هغه خپلو سترګو باندې وګورئ نو تاسو به ډېر افسوس وکړئ چې دا څنګه ټاونشپ دی. نو دغه شان دی په فیز 1 کې وړې وړې کوڅې دي او صفایي اعتبار څخه چې زه خبره وکړم دلته هغه سیستم شته د صفایي والا خو هغه ډیپټي کې مخلص نه دي یعنی زه په میاشت کې یو ځل صرف دو وینم چې هغه E7 ته راځي یا فیز 1 ته ځي باقي چې کوم دی مونږ ته دو په نظر نه راځي نو مونږ به دې کې یعنی مطلب کوشش کوو او دا به ریګولر کوو چې دا به ریګولر راځي او دو ته به مونږ دا صفایي مهم چې کوم دی دا به چلو. نو دا زما په ذهن کې چې کومې غټې غټې مسایل دي دې نه علاوه نور هم شته خو چې کله مونږ د مشرانو سپینګیرو سره کینو هغو مخې ته چې مونږ خپل خدمات مخکې ته ګو نو انشاءالله هغو به مونږ ته دې نه ښې مشورې راکوي او هغې نه بعد به انشاءالله مونږ په هغې باندې بحث وغیره کوو. جی مننه عدن الله صاحب ماشاءالله تاسو ډېره ښکلې خبرې وکړې او وختي تاسو یو خبره وکړه د ISO د 400 دا خبره وکړله لکه زه ما داسې ډېر لیدلی چې د ISO 400 والا چې کوم دا کسان دي چې مینس دوی کوشش کوي کار دا پروموټ کړي دې باره کې تاسو وایي یو بل چې کوم داسې کسان هم شته چې هغه ووټینګ لا ولاړ دي یو طرف لا مینس دوی ووټینګ چې کوم د خلکو عوام خدمت کوي بل طرف لا دوی IS 400 پروموټ کوي تاسو دوی له څه پیغام ورکول غواړئ؟ ښه سوال دی جی اصل کې مونږ به کوشش اول دا کوو چې دې چې کوم د بنیاد دی یعنی مطلب چې کم زینه دا راوځي او کم جړ دی دغه کس به مونږ رانیسو دنه به مونږ دا تپوس کو چې ظالمه ته دا خپلو بچو ته دا شی خوښې چې د مونږ بچي زمونږ نوجوان ته په دې غر کې. دویمه چې کم دا لیډر تاسو څنګه چې هغه یو قسم ته دا کارم کوي او اوس وټونو ته ولاړ دی نو دا 2021 دی ټول تعلیم یافته خلک دي او انشاءالله زه به عوامو نه زه دا امید ساتم چې هغه به دې پیره به نه دوکه کیږي چې څنګه په 18 کې او په هغه کې دوکه شوي وو او دې پیره به انشاءالله داسې نه کیږي او هغه به بالکل مونږ سپورټ کوي او مونږ به انشاءالله کامیابی. صحیح جی چې کوم تاسو بله خبره وکړه د ټاونشپ باره کې چې مینس د تعلیم نه ورې سره د هیلث پورې د هیلث نه ورې سره د مینس تربیت پورې دلته چې کوم تاسو کوم مسلې بیان کړئ ماشاءالله هغه خو ټول چې کوم دي خلکو اورېدل عوام یې اوري که نه نور داسې مسایل چې مطلب هغه ډېر هغه وي خو مینس کریټیکل وي خلکو لپاره داسې نور څه مسایل شته چې هغه تاسو وړاندې کړئ؟ ما خو جی تاسو ته د خبرو کې یو خبره وکړه چې دې نه علاوه هم ډېرې مسایل دي میډیا باندې نشم شو کولی او بل دا چې یو مسله یو غټه وي یو باریک مسله وي یعنی مطلب څنګه وای چې قطرے سے دریا بن جاتا ہے نو قطره قطره سے دریا بن جاتا ہے نو دغه شان دی مونږ چې دا وړې وړې مسلې هم نه حل کو نو دنه بیا ډېره غټه مسله جوړیږي نو به مونږ مشرانو سره سپینګیرو سره به کینو او هغې سره به انشاءالله پوره مرسته به کو او کوشش به کو چې دا مسلې مونږ مخې ته راولو او مخې ته راوستلو نه سات مونږ دا د حل کولو کوشش هم وکړو او انشاءالله داسې به کیږي.
جی عدل الله صاحب اخیری پیغام چې کوم د عوامو ته څه پیغام ورکول غواړي او بل چې کوم نن سبا ځوانان دي زه به یو کریټیکل کوېسچن دا وکړم چې اکثر له دوی ووټ مطلب غلط کاست کوي اټ مینس پیسې واخلي زه ریټینګ کې 2-3,000 4,000 پیسې واخلي ووټ کاست کوي داسې خلکو ته داسې عوامو ته داسې اټ مینس ځوانانو ته څه پیغام دی او بل دا ولې کوي اټ مینس دا ووټ ولې دوی غلط کاست کوي بل د ووټ د اهمیت باره کې ورته څه خبرې وکړه بالکل دا ډېر قیمتي سوال دی په دې دور کې چونکې بلدیاتي انتخابات دي دا اوټ ورکول دا یو شهادت دی گواهی ده که مونږ دا ووایو چې دا اوټ ورکول دا یو عبادت دی نو عبادت په دې اعتبار سره چې اوټ ته چاله ورکې نو ته یو گواهی ورکې ته یو کس باندې اعتماد کې چې دا کس د اسلام په شریعت مطابق په حیا کې په اده چې کم کردار دی اده کم سیرت دی هغه بالکل پاک صاف دی بالکل دی کې څه غلطي نشته نو ته چې کله یو غلط کس باندې گواهی داسې ورکې نو دا ته یو شریعت کې مجرم شولې ته ګنهګار شولې لہذا دلته زه دا نه یم چې تاسو کتاب باندې مهر ووایئ یا کتاب کامیاب کوئ بلکې زه به دلته یو جرنل خبره وکړم که چیرې تاسو په 19 دسمبر باندې اوټ ته راوځئ نو ټول نه پهله تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ بیا الله ته متوجه شئ بیا د الله نه سوال وکړئ چې یا الله زما په زړه کې هغه کس واچوئ چې زمونږ په خدمت کې زمونږ مسایل د حل کولو کوشش وکړي بیا هغې نه بعد چې کله تاسو د پولیس سټیشن ته دننه شئ نو هغه هلته نه به زمونږ قائد محترم فضل الرحمن صاحب به وي نه به بل پارټۍ والا صدر یا چې کوم چیرمین وغیره وي هغه به نه وي بالکل صرف ته او ستا الله به وي نښې دي واضح دي وګورئ چې کومه پارټي کم امیدوار کم یو کس کومه یو نښه ستا په زړه ته ښه وغورځېدله او ستا پې پوهېږي چې دې کې امن دی دې کې محبت دی دې کې اتفاق دی دې کې اخلاص دی دې کې الله والا دی دا کس د الله نه یریږي دا کس بشریت والا دی هغه باندې مهر وه هغه ته کامیابي ورکړه لہذا یو سوال یو جز دا دی چې اوټ باندې پیسې اخیستل دا حرام دی دا حرام دی دا حرام دی دا ډېره سخته ګناه ده کینډیډیټ په خپله ولې کوي چې ځوانانو ته چې کنه پیسې ورته نو دا خو یو قسم ته دوکه ورکول دی دا یو قسم ته دوکه ورکول دی نو دا اوس هغه چې کوم دی هغه کوي مونږ خو داسې نه کوو اوس مثال کې طور پر چې څوک خپل ځان ګڼي چې زه کامیابېږم نو هغه په کل قطعا به دا وایي نه چې راشه زه دا 1000 روپۍ در کوم او ما ته ووټ راکړه زه 2000 در کوم ما ته ووټ راکړه چې څوک خپل ځان کې هېرېږي چا کارونه نه وي کړي چا خدمتونه نه وي کړي چا د عوامو مسایل حل کړي نه وي چا ویجرې ته څوک تللی نه وي د غریب باندې چا د شفقت لاس نه یوالی نو هغه مجبورا دا کار کوي چې هغه بل ته پیسې ورکړي او بل پیسې ورکول چې څوک یې اخلي هغه مجبورا اخلي پرون ما یو کس سره زه ناست وم هغه ماته دا خبره وکړه چې مونږ دا پیسې ځکه اخلو چې مونږ په پوره 5 کالو کې دا یو فایده مونږ ته ملاویږي دا 2000 روپۍ مونږ ته 5 کالو کې ملاو شي بیا 5 کالو کې نه مونږ ته کوڅه جوړوي نه زمونږ نوکریانې وي نه زمونږ تعلیم وي نو لہذا مونږ دا سوچ کو چې راځه اوس ورنه دا 2000 روپۍ واخله نو په دا به مونږ ته فایده وي نو یو هغه چې کومه مسله ده د پیسو اخیستلو کې دا هم کیدی شي نو تاسو دغه نیوی نشئ کوئ بیس کله ته سلیکټ شي تا مطلب چې کوم دی د بلدیاتي انتخابات کې کامیاب شي ترجیحي تا پهله ترجیح به صحیح تعلیم به وي حیث به وي یا دغه کینډیډیټس به ته رانیسئ اټ مینس د باره کې د خلاف ایکشن اخلئ تا پهله ترجیح به صحیح چې کله تاسو کامیاب شي په 19 دسمبر باندې عمر ایجاز صاحب دا ټول ښه سوال دا خو زما ټول نه پهله ترجیح به په ایجوکیشن وي ځکه زمونږ اوټ چې کوم دی دا هغه کس چې څوک پوه وي
او چې چا څوک پوه وي نو هغه به ښه مشوره کوي، ښه سوچ به کوي، ښه ادراک به کوي، د عقل نه به کار اخلي چې زه په دې په معاشرې کې او په دې ټایم کې او په دې وخت کې زه څوک سپورټ کوم. او چې کله ایجوکیشن چا سره نه وي هغه به څنګه چې تاسو د پیسو خبره وکړه هغه غریب به ناپوهه به وي، ناپوهه وي، هغه ته به چې کوم دی یو کینډیډیټ ورځي 1000-2000 روپۍ به ورکوي، هغه به چې دا ټول نه ښه سړی دا دی. حالانکه تعلیم یافته کس چې کوم دی هغه د نن سوچ نه کوي، هغه د سبا سوچ کوي، هغه د یو کال مخکې سوچ کوي. په دې وجه زمونږ چې څومره د غیر ممالک دي چین شولو جاپان وغیره دا ځکه الله دو ته ترقي ورکړې ده چې دو مخکې سوچ کوي. د موجوده په نن او په د ماښام او په دې ټیم سوچ نه کوي چې هلکه بس موږ ته د 1000 روپۍ میلاو شولې بس دا کامیابي ده، نه هغه سوچ کوي چې دا 4 کاله 15 کاله دا به موږ څنګه تیرو. نو په دې وجه زه به ټول نه پهله ترجیح چې کوم د زما به ایجوکیشن وي چې ایجوکیشن زه په د نوجوانو کې او ایون دا چې څنګه مونږ دا چې کانفرنس به مونږ کوو د هغې کې به مونږ ټولو سره مشرانو سپینګیري به ناست وي، هغو ته به مونږ تعلیم ورکو په هر اعتبار سره. نو انشاءالله تاسو به پر امید وای. جی ډېره مننه. ویلکم، شکریه.